أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أوحينا إليك کله چې د يهودو عیبونه ذکر شو ګناهونه د دې ذکر شو نو انکار وکړو دي ما انزل الله على بشر من شيء نه دی نازل کړی الله تبارک وتعالى په بشر باندې څه شي لرا نو د آیت نازل شو وما قدر الله دي قدر نکړو د الله تبارک وتعالى حق قدره په حق قدر باندې یعنی څنګه چې د الله قدر او هغه سي قدر دی ونکړو اذ په وخت کې قالو چې دوی ما انزل الله على بشر نه دی نازل کړی الله تبارک وتعالى على بشر من شيء په یو بشر باندې څه شي لرا نو آیت نازل شو ان یقینا من وحینا وحی کړي مونږ الیک تعالی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کما لک سرنګا وحینا چې وحی کړي مونږ الی نوح علیه السلام ته دلته نوح علیه السلام ولې اول ذکر شو ځکه چې دا ابو البشر دی مثل آدم په مثل د آدم علیه السلام نو ځکه اول ذکر شو یا ځکه اول ذکر شو چې د مخکې شریعت والا پیغمبر نو تیر شوی او صاحب د شریعت دی راغلی دی اوله یا دی اول ذکر کو چې د ټولو نه مخکې لومبی پیغمبر دا و چې د شرک مقابله کړې ده او دی ډېر اوږد عمر والا پیغمبر و او عمر تقریبا 950 کال او بعضی روایاتو کې راځي د 1000 کالو سر او د ګیري وختانې بالکل نو سپین شوی او یو غاښ هم نو وتلی نو د معجزه په ذات کې و مون وحی کړی دا الله ویلا نوح علیه السلام لرا والنبیین او پیغمبرانو لرا من بعده رسل نوح علیه السلام نه صالح علیه السلام شعیب علیه السلام لوط علیه السلام وغیره واوحينا وحي كريم الى ابراهيم عليه السلام لرا واسماعيل عليه السلام لرا واسحاق عليه السلام لرا ويعقوب عليه السلام لرا والاسباط اولاد يعقوب عليه السلام لرا وعيسى عليه السلام لرا وحي كريم وايوب عليه السلام ويونس عليه السلام لرا وهارون عليه السلام لرا وسليمان عليه السلام لرا واتينا او ورکړو مونږ داود عليه السلام لرا زبورا ورسولا من وارسلنا رسولا لګلی مونږ رسولان قد پتا کی سره قصصناهم قصې کړي مونږ داغي یعنی نمونه غستل شوی دی علیک پتا باندې په قران کریم کې من قبل هذه السوره مخکې د دې سورتنا ورسولا ورسلنا رسولا لګلی مونږ سره رسولانا لم نقصصهم چې ندی بیان کړي مونږ قصې داغي یعنی لم نسمهم لك عليك لك چې نمونه دی ندی غستل مونږ لك تعالی را په القران په قران کې وکلم الله کلام کړي الله تبارک وتعالى موسی علیہ السلام سره خبرې کړي تکلیمه په خبرو کولو سره بلا واسطه بغیر د واسطینا رسولا وارسلنا رسولا لګلی مون رسولان مبشرین زیر ورکون کې بالجنه د جنت زیره چا د پاره لمنا منا چا بچی ایمان راوړو ومنذرین او يرون کې من النار د جهنم نه چا چې به کفر وکړو لئلا يكون دا رسول موسی د پر ولګل الله تبارک وتعالى ويا لئلا يكون د پر چې پاتې نشي للناس د پر د خلق على الله پر الله باندې حجتنا سدلیل یوم القیامت په ورځ د قیامت چې بیا څه دلیل نه وي دیتا بعد الرسل بعد ارسال الرسل رست د لګلو د رسولنا چې بیا داسې ونوي چې لولا ارسلت الینا رسولا ولدنا ولګلی رسولانا بس داخلم ولا بندکا وکان الله دی الله تبارک وتعالى عزیزا زور ور ذات دی غالب ذات دی حکیمه خوند حکمت دی لکن الله بعد اهل مکه ویل مونږ د يهودو نصارانو تپوس وکړو چا هم گواهی ونکړه پر رسالت ستا باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل ورته وی ته نه لګل شوی د الله د طرف نه رسول نه ته نو تا باندې گواهان نشتا آیت نازل شو لیکن الله تبارک وتعالى يشهد گواهی کوي بما په قران باندې انزل چې نازل کړي الله تبارک وتعالى الیک تا اگر قبول سو گواهی ونکړي لیکن الله تبارک وتعالى گواهی کوي انزلوا نازل کړي الله تبارک وتعالى دی قران کریم لره بعلمه ای بامره پامر خپل باندې والملائکه دارنګ فرشتگان هم گواهی کوي پر رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم یشهدون یعنی گواهی کوي اذن علی ذالک
که نور څوک ګواه پیدا نشي وکفا او کافي دی بالله الله تبارک وتعالی شهیدا ګواه على صحة نبوتک په صحت د نبوت ستا وان لم يشهد غیره کچره غیر د دین نور څوک ګواهان پیدا نشي یعنی که څوک غیر ګواهیونه کې بس الله تبارک وتعالی کافی دی دا تسلی د رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته ان الذين يقيننا کسان کفروا چې کفر کړي دی بالله په الله باندې وصدوا او منکې دی غیر لرا عن سبیل الله د لارې د الله نه قد پتا کې سره ضلوا گمراه شوي دي ضلالا په گمراهۍ سره بعیدا لري یعنی بعیدا عن الحق بعیدا عن الهدى لري د حق نه لري د هدایت نه ان الذين يقينا كسان كفروا چې دی کفر کړي دی وظلموا ظلم کړي دی یعنی شرک کړي دی زکه چې ظلم ته شرک ویل شوی دی ان الشرك لظلم عظیم شرک چې دی لوی ظلم دی لم يكن الله نبوي الله تبارك وتعالى ليغفر لهم دي لپاره چې بخنه وکړي دي لرا ولا ليهديهم نبوي هدايت کې دي لرا یعنی لار بونه خيدي لرا طريقا لار د هدايت لرا لار د جنت لرا دا فیصله د چا مبارک ده چې څوک په کفر باندې مړ شوی وي الا مگر طریق لار جهنم د جهنم خالدین همیشه وي دي فيها پر جهنم کې ابدا ابد الابد پورې وکانا د ذالک دا دخول جهنم ته علی الله په الله باندې یسیرا ډیر آسان یا ایها الناس خلقوا قد پتا کی سره جاءکم راغله تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم بالحق پصدق سره په حق سره من ربکم د جانب د رب تاسو نه فامنوا پس ایمان راوړی تاسو به محمد په محمد صلی الله علیه وسلم او په قران باندې نو دا ایمان راوړل تاسو چې خیرن ډیر غوړه دی لکم تاسو د پاره وان تکفروا کچره تاسو کفر کو په محمد صلی الله علیه وسلم او په قران باندې نو الہ غنی ذات ته ګوره اس ضرورت نشته تاسو ته فإن لله پس یقینا الله تبارک وتعالى ما هغه سدي في السماوات چې دی پاسمانونو کې ولر دی او پزماکه کې ټول د الله تبارک وتعالى عبادت کوي وکانه الله دی الله تبارک وتعالى عليما حکیما خاوند حکمت یا اهل الكتاب يهود و نصارى لا تغلو غلو افراط مکویا دومره د عیسی علیه السلام په مینه کې د مدن نه کېږي چې وایي دا ابن الله دی غلو اصل الغلو مجاوزه الحد تجاوز کول د حد نه وهو في الدين حرام دا په دین کې حرام دی نزلت في النصارى نازل شوی د آیت کریمه په باره د نصارو کې چې څلور ډلې الیعقوبیه یعقوبی ډلې عقیده دا و چې عیسی علیه السلام هو الله دا الله دی دویم چې ملکانیه دا غیب سویل د دې عقیده دا و چې عیسی علیه السلام او رب شریکان دي دریم چې ونستوریه دا غی عقیده دا و چې عیسی علیه السلام ابن الله دی او څلورم ډله چې و المرقوسیه مرقوسیه سویل چې ثالث و ثلاثه دریم د دریو دی نو آیات نازل شو یا اهل الكتاب یا اهل کتاب لا تغلو تاسو غلو افراط مکو زیاته مکویا فی دینکم په دین تاسو کې ولا تقولوا ما وای تاسو الله په الله باندې الا الحق مگر حق وایا دروغ مت په الله باندې انما المسيح یقینا المسيح علیه السلام عیسی ابن مریم عیسی علیه السلام زوی د مریم بیبی دی رسول الله رسول الله تبارک وتعالى دی وکلمته او کلمه د الله تبارک وتعالى یعنی اثر د کلمې د الہ یعنی الہ ته ځکه نسبت کیږي کلمت الله چې دا بشر ګرځیدل دی من غیر ابن بغیر د پلار نه په کلمې د کون سره ځکه ورته کلمت الله ویل کیږي القاها چې القا کړي و دې کلمې لره جبرئیل علیه السلام په واسطه د جبرئیل علیه السلام الہ العالمین القا کړي و په واسطه د جبرئیل علیه السلام اله مریم بیبی لره وروح او روح ده منه د جانب د الهنا یعنی ورحمت منه رحمت ده د جانب د الهنا د روح اضافت چې الہ العالمین تکیږي تشریفا ده د اضافت تشریفی ویل کیږي فامنوا پس ایمان راوړی تاسو بالله الله تبارک وتعالى باندې ورسوله پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ولا تقولوا ما تاسو ثلاثه منا الالهه ثلاثه چې الهان درې دي چې الله دی او عیسی علیه السلام مریم بی داسې موای چې دا درې الهان دي انتهوا من شیطان عن التثلیث د درې خدایانو غنلو باندې دین من شیطان خیر لکم وطلبوا خیر لکم طلب کې چې هغه چې خیر دی تاسو ته لپاره توحید چې توحید دی
انما الله يقينا الله تبارك وتعالى چې د اله د واحد یو سبحانه پاکی د دلرا ان يكون دا چې شي له دلرا ولد پاکی د ولدنا له دی الله تبارك وتعالى ما هغه سدي په السماوات چې په اسمانونو کې دي او ما په الارض هغه چې په ځمکه کې دي وکفا کافی دی بالله الله تبارك وتعالى وکیرا کارسازا عیسایانو ویل چې مونږ عیسی علیه السلام ته عبد الله وینو دا خو ډیر د بیزته خبره ده ځکه چې دا خو دریم خدای دی علیه اعوذ بالله دی ویل نو آیات نازل شو لن يستنكف هرگز عیب نگنی تکبر نکیا المسيح عيسى عليه السلام ان يكون دا چې عبد لله عبادت کون کې الله د پاره ولل ملائکه نه فرشتگان ابغني المقربون چې مقربين فرشتي حمله العرش ومن هرغه سوک يستنكف چې عیب وګني یعنی ځان لوی کې ننګي وکړه عبادته عبادت د اعلان او استكبر او تکبر وکړو دراولو د ایمان نفس يحشرهم فزر فيجمعهما فزر چې جمع بکې دي الله تبارك وتعالى يوم القيامه فورز د قیامت الیه الى نفسه ذات پلرا جميعا پوندا واما الذين كسان دي امنوا چې ایمان راوړل دي او عملوا الصالحات او نیک عملونه کړی فیوفیهم پس پورا باور کې دي لرا اجورهم اجرونه دي ويزيدهم زیات باور کې دي لرا اجورهم اجرونه دي کې من فضله د فضل خپلنا واما الذين ارچا کسان دي استنکفو چې به ګڼل څه شی به ګڼل راوړل د ایمان یعنی ځان لوی ګڼل واستكبروا تکبر کړي دي عن الايمان د ایمان نه یا ان عبادتي د عبادت دار نه فيعذبهم پس عذاب باور کې دي لرا الله تبارك وتعالى عذاب الیم دردناک ولا یجدون دی بمندن کی من دون الله لهم دی لرا من دون الله بغیر د الله نه ولي سوک دوست ولا نصيرا نسوک مددگار یا ایها الناس خلق قد جاءكم پتا کی سره غره تاسو برهان دلیل من ربکم د جانب درفتا سونه چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د قران دی اکثر مفسرین وایي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وانزلنا نازل کړي موږ الیکم تاسو ته نورا مبین اخکارا چې قران کریم دی فاما الذين پسر چې هغه کسان دي امنو چې ایمان راوړل دي بالله په الله باندې واعتصموا من قول لګول دي به بدین الله په دین د الله باندې فسيدخلهم پزر دي چې داخل بکون دي لره فی رحمت پر رحمت کې دا سه رحمت منه من الله د جانب د الله نه وي وفضلنا په فضل کې ويهديهم هدایت بو کې دي لره الیه دی فضل تا یا الى الله الله تصراطا لرا مستقیما نیغا یستفتونک تپوس کوي تانا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم استفتاء غواړي فی میراث الکلاله په میراث د کلاله کې مستفتی سوق د جابر بن عبد الله صاحب تپوس کړو چې زما خور دا داغي باره کې میراث قلت ورته الله والله تبارک وتعالى یفتیکم فتوا درکې تاسو ته فی الکلاله فی میراث الکلاله په میراث د کلاله ستوي مل ولد له ولا والد له نه پور زوی نه پلار وي ان امرون کچری وسړی وهلکه مرشو لیس له ولد نو د لپاره ولد ولا والد نه پلار وله د لپاره اختن خور وا اول کمور وا او د پلار نه وا کده مور وا او د پلار نه وا خو سدس ته سلورمه سپاره کې بیان شو دلته د دې بیان دی چې د پلار او د مور وی نو هغه عیانی شو او که صرف د پلار وی نو عیانی علاتی شو د دې د عیانی او د علاتی بیان دی دیکی ولد وله د پاره اختن خور فلها پس دی د پاره نصف معنی مال دی کيوا ما هغه ترکه چې پرې خو دی منی او هو دا ورور د میراث وړي یری سو میراث وړي د خور نه کچری خور مړه شو الا لم يكن کچری نه ولا دلر ولد دی خور لري نه زوی و نه لور وا فین کانت پس کچری و خورګانی اثنتین دو فلهما پس دی د پاره الثلثان درې حصے دي ثلث دي دو ثلثا الثلثان یعنی دو ثلث دي مما دا عمل ترکا چې پریخي دي منی و ان کانو کچری و دا اخوتن دا ورونه دي رجالن سړي و نساء نر او خزي ډیرو فلذکر پس نر د پاره مثل حظ الانثيين په مثل د نصیب د دو زنانو دي يبين الله بیان الله تبارک وتعالى لكم تاسو تقسیم د میراث ان تضلوا الا تضلوا دا چې تاسو گمراه نشئ لا مقدر دي والله تبارک وتعالى بكل شيء بارشد باندې عليم پوي دي